د بیت الله شریف شمالي دیوال د رکن عراقي او د رکن شامي د دې دیوال نه بهر داسې ګول دائره کې د سینې عمره دیوال راتاو شوی مشرق اړخ ته دروازه لګېدلې ده وړه او مغرب اړخ ته دروازه لګېدلې ده نو دغه دیوال او د بیت الله شریف د شمالي دیوال ترمنځ چې کومه حصه ده د دې حصې نوم دی حتیم دیتا حتیم پخوا آزادي وه موجوده وخت چې کومې پابندیانې دا پابندیانې نه وي صرف د ژمي په ټیم کې به حتیم بند کړه نور به شپه ورځ ولګ نو دا حتیم نه ټول په کعبه کې داخل دی او نه ټول د کعبې نه خارج دی د بیت الله شریف د شمالي دیوال نه تقریبا شپږ نیم یا اووه لاسه شپږ نیم یا اووه لاسه چې کومه ځمکه ده فرض دی دا د بیت الله شریف حصه ده او د هغې نه اخوا ته چې کومه حصه ده حتیم کې داخله ده خو هغه د بیت الله شریف حصه نه ده نو که کله یو موقع داسې ملګري ته الله ورکړه او دې حتیم ته ورغنه شو نو دې په مزه کوشش کوي او د بیت الله شریف دې دیوال ته دې ځان رانږدې کوي دوه رکعاته څلور رکعاته مونځ موقع چې دغه ځای کې دې کوي دغه ځای کې دې چې مونځ وکړو دا داسې شوه لکه چې په کعبه کې وي دنده مونځ عائشہ صدیقہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیانو کې د ټول بیانو محبوبه بیبیوه یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سوال وکړو چې د بیت الله شریف چابي راته کوړو چې زه په کعبه کې دننه مونځ وکړم نبی علیه الصلاۃ والسلام د لاسه ونیول او راوسته او د حکیم ته را دننه کړه او د بیت الله شریف د دیوال سره خوا کې ودروله او ویې چې مونځ وکړه دا یې مونځ وکړلو بیا د الله پیغمبر فرمایي دا مونځ داسې دی چې دا په کعبه کې دننه کاوه